دا ځانه مشکو او دا رمضان میاش دا مبارکه څنګه ده او ولې ده یو صورت کې راځي چې کله الله پاک دنیا پیدا کړې ده نو د دې میاش په حساب چې دې او ټول سمېش بیا په دې کې څلور میاشتې او حرمت ولري یعنی هغه کې په جهاد او جنگ دا څه چې دا عمر ته به کوم رئیس لیکن چندا پاک خپل دې میاش کې کومه مستری هغه ته ویلي کې رمضان مبارک ستاسو مخکې ماده په مقاله آیات وي په دې کې الله پاک هغه د رمضان مبارک او مقصد او نو می مکم نسبت سره واستي په دې نسبت سره چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله پاک دا کلمات باندې دومره عظمت والا میاشت الله پاک کوئی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه میاشت چې هغه کې نازل شوی دی قرآن هدى للناس وبينات من الهدى چې خلکو لپاره هدایت دی او دغه شانی واسطه هدایت دی والفرقان او دغه شانی فرقان کتاب دی چې حق او باطل منځ کې هغه فرق کوونکی دی دا قرآن الله پاک کوئی چې ما پاک رمضان کې نازل کړی دی نو اوس کومه هم څه کې خدا خبر راځي چې قرآن پاک الله تعالی په 23 سال کې چې هغه نازل کړی نو دا الله پاک کوئی چې دا په رمضان کې نازل کړی دی بلکې سورۃ البقرہ کې وایي ان انزلناه فی ليلة القدر چې دا قرآن ما د ليلة القدر په شپه کې نازل کړی دی او بلې باندې څنګه نو موږ دا وایو چې قرآن چې هغه د 23 سال پاک څخه ټول په نبی رسول الله باندې نازل شوی دی نو علماء دې جواب راکړي چې لوح محفوظ کا واقعا د آسماني دنیا پورې دا الله پاک چې قرآن نازل کړی دی خدای په رمضان په میاشت کې هغه نازل کړی دی او دا شانی په ليلة القدر په میاشت کې لوح محفوظ کا د آسمان دنیا کا الله پاک دا په ليلة القدر کې نازل کړی دی او هغه نبی دنیا ته الله پاک د نبی رسول الله باندې 23 سال چې د ضرورت مطابق لګایونه او سنتونه الله پاک د نبی رسول الله باندې نازل کړی دي نو دا د دې میاشت کې هغه فضیلت دی چې الله پاک په 12 میاشتو کې دا میاشت د برکت او د دې کې موږ قرآن وایو دا مشانه روزدار یا هم په دې میاشت کې چې روزي نشي الله تعالی لا دې حدیث کې راځي لخروج فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك چې روزدار تخفیف هغه الله تعالی مسک دا بنشي هغه زیات وخت روزدار دې نسبت لازم کو کوم په هغه بدل مینه شفاري شي مقصد خپل یو بناس لیکن الله پاک تدا د میدی دا خالواله د وجه د بن چرازي دا د مسک خوشبو الله پاک دا د زیات چې د غوړه دی وسند نو کوم سوچ چې روزدار تخفیف بن الله تعالی وفده نو دا روزدار الله لکه موږ چې وشکو چې یو ځای کې یو کس خوشبو له په غلا دي شي نو موږ به ځنه سوچ کوو چې څنګه خپل خوشبو دا چې هغه څه تفکر شو د دوه بندي نو هغه بوتل چې خوشبو دا دی هغه څه راځي هغه څه چې کله الله پاک تا صرف د خلیه خوشبو دومره چې دا هغه دی دا روزدار دا به الله تسمع دا روزه د داسې میاشت ده چې په دې کې الله پاک قرآن نازل کړی دی نو ځکه دغه وجې نه د دې مناسبت د قرآن سره ډېر زیات راځي خلک روزه نیسي او دغه شانې تلاوت پکې ډېر زیات عام شي او بیا دغه شانې په ماسختن کې هغه 20 رکعات کې تراویح زم کوي او سره قرآن وایي نو دا ډېر د برکت والا هغه میاشت ده او دې کې دا منسوبتي پکار ده لکه څنګه زموږ خلکو چې اشري جوار هغه برابر شي کاپشي غنم کاپشي نو کله منسوبتي کوو لکه راځي باشا دې کسان ته وایي دې راځي منسوبتو دا چې بل بیا موږ څنګه چې بارات دي نو د پښانه د دې میاشتې هغه منسوبتي شو
ملاتړ چې هغه الله پاک ته نه وکړي چې هر یو سړی هغه دا قصد کوي چې رمضان را روان دی ګناهونو نه بچ کېدل پوره کار دي لیکن دې کې بس داسې کوم چې نیکیانې دي چاته دغه شانې په دې کې چې خلکو خدمت وکړي خلکو ته اساني وکړي دکاندار دی نو دا وایي چې خلکو ته اسانۍ سره مال ورسوي په دې کې هیڅ قسم مال نه ورکول شي او دغه شانې دا کوشش وکړو چې دا چې خپل کاروبار وکړو لیکن ماقام به ستاره د ځان پورته راسو چې دعاګانو ته قبولیت وخت دی او دغه شانې چې په قرآن په رمضان کې په احترام کې دا پروګرام دغه شانې په خپل ځان نه چې دی هغه تلاوت کوو نبی علیہ السلام دا اهتمام د شعبان نه شروع کړ او صحابه ته هم دا تاکید کوو چې د رمضان میاشت را روانه ده د لپاره تیاری وکړئ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي صحابه ته اتاکم رمضان شهر مبارک اے صحابه تاسو ته میاشت را روانه ده چې په دې کې رمضان شهر مبارک چې ډیره مبارک میاشت ده څنګه مبارک ده چې الله پاک خپل رحمتونو دروازې تاسو ته خلاص کړي د نیکو د یو نیکه په بدله کې الله تاسو ته ډېر زیات نیکه راکړي او هر کار د رحمتونو او سمندر تاسو ته خلاص کړي فرض الله علیکم صيام الله پاک تاسو باندې هر میاشت کې روزي او فرض کړي چې راځي به دې هغه روزي دې شي تفتح فيه ابواب الجنه او دا بشانه په دې میاشت کې الله پاک د جنتونو هغه دروازې وتغلق فيه ابواب الجحيم او دا بشری په دې میاشت کې الله پاک د جهنم هغه دروازې هغه تاسو ته باندې کړې دي نو څنګه باندې کړې دي د جهنم دروازې او د جنتونو دروازې هغه څنګه خلاصې اوس خلاصې وي لیکن موږ په جنت ته الګ چې کله موږ ورشو چې ورته موږ څنګه ورسي نو د دې مطلب څه دی چې موږ الله پاک په ځان کې هغه دروازې نو علماء مطلب دا وایي مطلب دا دی چې الله پاک هغه تعالی پر خپل رحمتونو دروازې خلاص کړې دي تاسو د ثوابونو او د جنتونو دروازې خلاص کړې دي یو سړی دا وغواړي چې هغه ته پوره عمر صرف رمضان کې نه بلکې عام هم د دروازې خلاص پاتې شي هغه په کار د رمضان کې او بیا د رمضان نه بعد د الله تعالی عبادتونو کې د الله تعالی چې حضور کې آباد دا دروازې چې کومې خلاص دي د جنت هغه د خدای پاتې او چې کومې جهنم دروازې په شي دي هغه په باندې باندې نو دې به جهنم نه بچ مطلب دا دی نو بیا موږ سوچ وکړو چې څومره بد قسمت وي هغه سره چې هغه ته کوم الله پاک جنتونو دروازې خلاص کړې دي هغه ته حاصل نه کړي لیکن دا بند دروازې د جهنم هغه ته خلاص دا شی امان چې الله پاک ته جنتونو دروازې خلاص کړې چې تراشه او دا غلامي دروازې ته داخل نشو او کوم چې باندې وی هغه سره تاسو کار نه کول چې هغه غلامي نو دې نه به نور بدبخت شو الله تعالی دې موږ عمل کولو توفیق راکړي یا دا بشری نبی اسلام کوئی وتقلب فيه مرض الشياطين چې باندې کې کوم سرکش شیطانان چې الله پاک بل نو دې نه معلومیږي دا چې د دې میاشتې استقبال او اهتمام هغه یوازې نبی علیہ السلام او دغه شنه صحابه ته کوي نه بلکې الله پاک د دې میاشتې په خپل اهتمام کوي او استقبال کوي څنګه کوي دروازه جنتونو دروازې باندې دا خبره کوي او د جهنم دروازې هغه باندې کوي دغه شانه سرکش شیاطین هغه بند کړي شي چې تمام بندگان هغه باندې شي دا استقبال دا الله پاک خپل د رمضان کوي او بیا وی فی لیلۃ خیر من الف شهر په دې رمضان کې او تاسو شپه چې هغه د سلو میاشتو نه بهتره ده بل صحابه ته وی په دې کې او تاسو نظر راوړل دا او تاسو شپه چې هغه د سلو میاشتو نه بهتره ده من حرم خیرها فقد حرم څوک چې دینه محروم شو هغه د هر څه محروم شو چې دومره غټ رمضان په دې تیر شو او بیا دې قدر شان شپه په دې تیر شو او د برکتونو والا میاش هغه په دې تیر شو او دې د هر څه محروم شو ولی محروم شو خپل د مفرد دی وجنا دې ټول خیرونه چې دی هغه محروم شو نقشانه
साथ तिलावत का दुआ करने का तरावीह का या बाक़ियल खैरी ए खैर तलबगारा अक़बिल बाशा बेहतरीन का ज़ाती का दाय फरिश्ता आवाज़ की जब ऐलान की जिसको बेटे वाला की जिसको पैउड़ी से कुल दिलेशवा और जब अशाने मुख्तलिफ इलाज हुई लेकिन जब रमज़ान से खुशी ये फरिश्ता का आसमान नवाज की या बाक़ियल खैरी अक़बिल إذا خير تلقارا ناش مقدشا أوسط خير مياشرالا طول بكي خير الذي بيخير بكيشتي داش مياشتا جد جنت دروازة تقلابي راشا ونيكايوكا أو بيايو بلواسكي ويا باقي الشر يقصر إذا الشر تلقارا إيه شر بدأت مدنيا أقصر مسكميوكا غير رمضان kita daruri उसका मैं ऊपर दरो बनाए तो बगैर रमजान kita दोका बोला नो उसका मैं होता वो तो क्यों लगी और तो बगैर रमजान kita उससे गुनाह ना बोल ये बताओ कि छुट्टी क्या तभी अब सिर्फ उसका मैं होगा रहमतुन व बरकतुन वाला में आशा अजी की जाना जन्नत का बारत या होगा अल्लाह पाक अकबल रहमतुना पूरा कर दी और मक्का का शान ने कही और हर शिकी जिले का सवाब अल्लाह पाक से करे दे पति म्याश की चितो मस मरी ले राशि तो हदीस की राजी पति म्याश की चावड़ा पड़ा अगदास दा छच्चू तुम्हारा सवाब है और बबल हदीस की राजी पति म्याश की चावड़ा पड़ा वो तुम्हारा सवाब है लकमा नबी अलैहि सलाम से बचा हजू खुदा ने अल्लाह पाक की रहमत वाले म्याश का अल्लाह पाक हर समझ दे का सवाब जान नबी अलैहिस्सलाम को मकबूल तदी म्याश अमीर पर इत्तिमाम को हदीस की राजी साहबों के जिक्र बता रमजान म्याश शुरू हुआ नबी अलैहिस्सलाम का हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिलाओ और तरावीह में पूरी और कुरान में पढ़ो सिंह चुमंग तरावीह को 10 तरावीह और नबी अलैहिस्सलाम तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान में और दबशानी नबी अलैहिस्सलाम का अपनी म्याश के 20 शाद सहाबा को हदीस अल्फाज दी काना अजवद बिल खैर मिन रिह अल मुरसला तुमरा सहावत में को नकयो हवा चली तुमरा सहावत दा तशबीह सिदा तुमरा सहावत में को न करे हवा राशि हवा चली नस सहावत में गेले सा तशबीह सब मतलब नकचु हवा राशि में बाड़ी बनी वाका बेदा न पूरी सिदा बुके कटते या दा उके दे या दा खुशिंदे दा उचते दी बिचते किसकी पूर्ण मनुष्य पे योगशाने हवा की नबी अलैहिस्सलाम बतास सखावत को चाहे कि वे अगर उनके मादारा पर तो योगशाने में सखावत तो बदी की मुंगा दबा चिरा हुक्म दे छि बदी म्याश की सखावत कई इफ्तार के बकल बनी और ब्याद इफ्तार का मतलब अमदाने दे छि तो पकड़ कर दस्तरखान में लगाई और बट इंतजाम न कई बल्कि मिसला से तड़प हुई तो पयो कुछ मने में चिरा इफ्तार करी सिंगापुर ऐसी जितचार का कचूरी बोलेगी और आपको कोल रस जाकर रोजानी बोलना और आप रोजा चाहे कि आप दीर इबादत में पकड़ेगी और बड़ा पूरा रोजा ही बोलना और आप रोजा से जाकर साइड में कुछ नहीं मिलना देखिए अल्लाह ताला एक संगत इफ्तार मतलब दाने में चित्त पर दस्तर हल्ला लगाओ अपन इंतजाम सूरज सिस्ता बवस की भी तकाब खैरात होगा और हा बशान सखावत होगा अल्लाह ताला बरकत देगी अब अजर है बेदा दे रोजी मकसद से दे अल्लाह पाक कुरान कोई जिदा रोजा तासु मन मुफरज करेगा और तासु न पहले उम्मत में फरज हुआ वली लअल्लकुम तत्तकून दिल बारा च तासु की तकवा पेश तासु के एहसास पैदा छी तासु दे तकवा पैदा छी गुनाहों न बचे और दब पशाने एहसास पैदा छी और तासु दा खबर पता बोलेगी जुबरत रमजान यौम याशा और बदी की मुतसम हुक्म दे तासु बसा नवाब नहीं मकाम बात पूरी विषय रहा अक्बल हलाल माल चिकम ताकबल पलासू में बदल दे ताकबल माल तेरे पिता ने इजाजत निश्चित कमाई न होगी और दाम का एक्सरसाइज और मशक्क़त जुबरा पर मुझे की तो अक्बल हलाल माल न बच की देशी बगैर रमजान की तो बदे हराम न बच की और मुझे की ताकत हलाल रमजान बच को ताउना पढ़ दे अल्लाह और अक़ीदे अल्लाह
pinza arkan di Islam kalma namaz roza zakat haj badi rozi asim tu pehla kaki jadi dia ihtimam hui lekin dak kashani ya Islam apa muslim jadi mus apa pura kal kamu pada faraz de और रोजा पयम में से pada faraz da dia beruji ada ihtimam puru jiki das so bani jemaat ilal puru apa mujab di rawan इसको बचाने के लिए लेकिन दास का साथ फिर जितना ना मुसुलाने लेकिन ना बात चलने बांगो में ऐसी लेकिन ना बात के या दुकान की दास में कुछ के मसला हालांकि मुजम फर्ज है और ना बचाने मुजम फर्ज नूला पकार ता जिसको कम को रोजी ihtimam को ना बचाने मुदा मुजम ihtimam और मैं खास करके रोजा की बात कसाना बटे पास को हमारा nasi garu da bai ci abada ba musu ba ci su kudubi roje ni wuri bai ku su da ji da bawani roje asal